نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله پاک علیم دے معنا دی حروفو دا آیتونه د کتاب ښکاره دي. بېشکه مو نازل کړی دی قرآن عربي زبان کې، شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. مونږ بیانو په تا باندې ښایستې قصې د عبرت او د حکمت او د قوانینو نه ډکې. په هغه چې موږ وحي کړله تا ته د دې قرآن، اگر چې ته مخکې د نزول د قرآن نه د دې خبرو نه بې خبره وې. سورة یوسف آیت نمبر 1 نه تر 3 پورې. قرآن مجید کې څومره قصې دي نو دا قصې نه دي، دا د احکامو د حکمتونو د عبرتونو نه ډک واقعات دي. په دغې قصو کې به ته عبرت ګورې، حکمتونه به پکې ګورې، احکام به پکې ګورې. قصه برای قصه بیانول شرعا د دې اجازت نشته. قصه به بیانې د قرآن د دې دپاره چې په دې کې ته خپل ځان وګورې چې دې کې څه دي. د یوسف علیه السلام قصه په قرآن مجید کې واحده قصه ده چې دا یو ځل راغلې ده او پوره د یو سوال جواب دی او پوره ذکر شوی ده. او تفسیر روح المانی په هغه کې بېشمار حکمتونه ذکر کړي دي، تقریبا 15 مضبوط حکمتونه ذکر کړي دي. د دې قصې نه اولنی سبق چې کوم دی نو د حسد د بیمارۍ او د هغې د مذمت یو لوی قانون او لوی دا ولې نو 15 عبرتونو کې دا حسد یو بیماری ده او دا خطرناک بیماری ده. حسد اول په اسمان باندې د شیطان د آدم علیه السلام سره شوی دی، تفسیر روح المانی وایي، او په ځمکه باندې د آدم علیه السلام د زوی د قابل د حابل سره شوی دی. بره چې کومه دی نو هغه حسد کړی دی، انکار یې کړی دی سجدې نه او د آدم علیه السلام د قدر و قیمت نه. د هغې په وجه باندې هغه ګرځېدلی ملعون لعنتي چې کومه دی نو څه دی ګرځېدلی دی او د قیامت ته ورځې پورې لعنتي دی. او د دې نه دا معلومه شوه چې حسد داسې یو بیماري ده چې الله تعالی د انسان نه توفیق سلب کوي. د توبې دروازه دا بنده نه ده، نه د شیطان دپاره بنده ده او نه د کافر دپاره او نه د شیطان د بچو دپاره. ولیکن دغې دروازې ته کلاو دروازه را خو دته ښکاري نه. هغه کلاو دروازه پیژني خو په هغې ورځي نه. د هغې وجه سره لکه ډېر کله دی یو سړی دی هغه په دې دماغو کې په سوچ او فکر کې وایي زه دا ګناه کوم او ګناه پرېږدي نه. دا ډېر خطرناک خبرې چېرې معلومه په دې ځان دې سوچ وکړي چې هلکه څه داسې مسله ده چې د هغې د وجې نه زه ګناه پېژنم او پرېږدم نه، او زه نیکي پېژنم خو کوم یې نه، زه توبه پېژنم خو توبه وباسم نه. دا د دې خبرې نښه ده چې یاره زما نه الله تعالی توفیق سلب کړی دی او الله زما نه ناراضه دی. الله تعالی زما نه ناراضه دی او توفیق زما نه سره سلب کړی دی. که نه تاسو وګورئ شیطان که د علم په اعتبار سره شي نو د دې ملیانو ټولو نه غټ عالم دی، غټ عالم. او که د عباداتو په اعتبار سره شي نو په زرګاو کلونه که دروغ رښتیاو سره ټول جمع کې لکه څرنګه چې امام قرطبي د هغې قصې نقل کړی دي چې 80,000 کال عبادت کړی دی.
خو که 8000 کاله نه شي که نه 1000 کاله خو به یې کړی که نه 2000 کاله به یې کړی 3000 کاله به یې خو کړی عمر یې ډېر زیات نو دومره به یې خو کړی که نه نو که ته عباداتو په اعتبار سره وګورې دې خلقو ته نو ټول نه زیات عبادت ده کړی دی او که ته علم په اعتبار سره وګورې نو ټول نه زیات علم ورسره دی او که ته د لیدلو په اعتبار سره وګورې نو هغه جنت هم لیدلی دی جهنم نم خبر دی د فرشتو نم خبر دی د بر اسمان نم خبر دی د خالق د قدرتون نم خبر دی خو چې کله ته الله توفیق واغستو نو که دی غټ نه غټ مولا دی که نه نم به ګمراهی او که دی غټ نه غټ عابد ځان ته وایي که نه چې د به کینه او حسد او تکبر نو دی هم غرق دی دغه د الله د توبې دروازه بند نه ده خو لیکن الله دې توفیق اخیستلی دی لاندې چې کوم د آدم علیه السلام په بچو کې قابل دی خپل پلار یې ښه پېژندو چې دا خلیفه ده ځمکې دی دا چې کوم د انسانانو اب دی دا هم ورته پته وه الله یې منو دا هر څه ورته پته وه لیکن چې کله د حسد بیماري شیطان د علم سره او د عمل سره بچ نه کو که نه د علم سره چې کوم تباہ و برباد کو د عمل سره تباہ و برباد کو د مشاهدې سره تباہ و برباد کو دغه شان دي قابل الله تعالی سره د پوهې نه او سره د علم نه او سره د آدم علیه السلام د بچی کېدو نه سره د دې نه چې الله یې منو دا ټولې خبرې منلې خو چې کله دغه بیماري پکې راله حسد نو څه کو تباہ و برباد یې کو اوس چې قیامت پورې څومره قتلونه کېږي که دا نتنیاهو کوي او که دا ټرمپ کوي او که دا حجاج ابن یوسف کړي دي او که دا د دې زمانې د اسلامي ورغلا منافقان چې کوم دی مشرانو کړي دي دا ټول په هغه پسې لیکلی کېږي دوی ورسره هم قاتلان شو خو لیکن هغه قاتل اول چې کوم دی په هغه پسې لیکلی کېږي دا حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې څومره وینې تویږي نو د دې بوج علی ابن آدم اول د آدم علیه السلام په اولني بچي باندې دي نو دا د کینې بیماری ده د کینې بیماری دا د تعلق د دې سره نه لري چې دا د غریبي بلکې اکثریت دا د اوچتې طبقې ته چې ځان ته اوچته طبقه وایي که نه د سوسایټۍ د اوچت طبقې خلقو کې دا بیماري ډېره زیاته دا بیماري په عبادت ګزارو کې وي دا عبادت په علم ګزارو کې وي دا بندگی په هغه مالدارانو کې وي کارخانه دارانو کې وي په هغه غټو خلقو کې وي او هغوی دا نه برداشت کوي زمونږ دا کینې خو په وړې طبقې سره وي په ورکوټ حیثیت سره وي او د هغې خلکو کینه او بغض دا په اوچت حیثیت سره وي اوچت حیثیت سره ما ورته به خو کینه وکړو صرف دا به ووایي چې لکه دا مال تې واخلې او غرقې کې لیکن هغوی خپله کینه بیا عملا ښکاره کوي عملا تاسو نه ګورئ به د سیاست کې د کینې او حسد ته دا سیاست کینه او حسد دی چې بیا یې پانسي کوي بیا یې قتل کوي بیا یې جیل ته اچوي بیا یې جلاوطن کوي بیا یې ذلیله کوي هر قسم حربه استعمالوي نو دا چې کوم دی داسې نه د یعقوب علیه السلام بچي دي د پیغمبر بچي دي د پیغمبر نوسی دي د پیغمبر کړوسی دي یعنی ابراهیم علیه السلام پیغمبر اسحاق علیه السلام پیغمبر یعقوب علیه السلام پیغمبر یوسف علیه السلام پیغمبر د پیغمبرانو سلسله ده هغه سلسله ده چې کله نبی علیه السلام د پیغمبرانو په صفتونو کې ذکر کوله نو هغه چې په دنیا کې عزتمن خلق څوک دي نو هغه ورته په جواب کول چې الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف زوی د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم علیهم السلام لیکن وګوره د پلار مینه ده د اولاد سره او دا دې ته غیر اختیاري طبعي مینه وایي غیر اختیاري طبعي مینه دا نه چې پلار به ظلم کوي بچو کې مساوات کوي په خوراک اسکاک جامو لباس کی تر دې پورې چې پلار چې کوي د بچو په ښکلولو کې هم انصاف کوي
خو لیکن د زړه مینه دې کې انصاف نشي کولی. په دې کې انصاف نبی علیه السلام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله نبی علیه السلام تقسیم وکړو په خپلو بیبیانو باندې څه ویله و یا الله اللهم هذا قسمی فيما املکو، یا الله دا زما تقسیم دی پاک کی زما په اختیار کې دي. نو په یو روایت کې فلا تؤاخذني، په یو روایت کې فلا تلومني فيما تملك ولا املک، ما په هغه څه باندې مه نیسه او مه ملامته کوه چې د هغې اختیار زما سره نه دی، ستا سره دی. ځکه یا مقلب القلوب، د زړونو اختیار د الله سره دی. قلوب الانسان بین اصبعین الرحمن، د رحمان ذات په دوو ګوتو کې دی. زړونو مالک څوک دی؟ الله دی. د زړونو مالک الله دی او د زړونو مالک رب ته. لہذا په زړه کې زما که فرض که چا سره مینه زیاته وي نو دغه مینه چې کومه دی نو څه ده؟ دا زما د اختیار نه بهر ده. و د یعقوب علیه السلام سره د یوسف علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام مینه چې کومه دی نو څه وه؟ غیر اختیاري طور. او دا ټیک خبره ده چې مینه غیر اختیاري وي خو څه صفات په چا کې موجود دي. خلک وایي که نه یاره ټول بچي ما ته یو شانتي دي. یو شانتي چېرته دي؟ دروغ مه وایه. دا پنځه ګوتې چې کوم دي کې فرق دی، دا پنځه ګوتې، پنځه ګوتو کې فرق دی. یو اوږده ده، یو لنډه ده، یو نری ده، یو پیړه ده. د یوې ګوتې کار ډېر دی او د بلې ګوتې کار کم دی. دا خبرې مه کوه، دا غلطې خبرې دروغ سره وی. ټول بچي یو شانتي نه وي، نه په صفتونو یو شانتي، یا په کردار یو شانتي، نه په بل څه باندې. خامخا څه خبره پکې داسې وي چې هغه دې مجبوره کړی په غیر اختیاري محبت باندې. یوسف علیه السلام کې صفاتو پیغمبرۍ نښې وې پکې. په هغه کې یوازې حسن خبره نه وه، د پیغمبرۍ نښې وې. کله کله په بچو کې چې کومه دی نو تک تورې هغه د پلار خوښي او د مور خوښي، او یو ښایسته پکې هغې خوښ نه وي. لیکن کله چې په هغه تور کې څه کردار وي، څه داسې نښې پکې وي، څه علامات یې پکې، نو هغې سره مینه کوي. یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره مینه په کردار کوله، د صورت مینه نه ده، دا د کردار مینه وه. پاکې صفتونه او نښې وي. په دې وجه باندې اولنی سبق مونږ ته دا میلاویږي چې حسد دومره خطرناک کار دی، د پیغمبرانو بچي غر کوي. هغه د اتیاو، د شپېتو، د اویاو، د زرو، 2000، 5000 عابد، هغه د ټولو کتابونو ملا، هغه د مالونو دولتونو مالامال شخصیت هغه غر کوي. نو څه کوي؟ حسد یې غر کوي. او حسد داسې یو بیماري ده چې دا په انسان باندې توفیق دروازې بندوي. سره د دې نه ته وپوهېږي. شیطان سره د علم او د پوهې نه، سره د مشاهدې نه، د حسد په وجه باندې توفیق نه چې کومه دی نو لاړو غرق شو. توفیق دی الله واغست. قابل سره د دې نه چې قتل کړی دی په هر څه پوهېدلو، لیکن بیا په دې باندې ویله چې کاش د دې کارغه نه زه ښه وی، د دې کارغه نه زه ښه وی. داسې نه وایي چې زما توبه ده، توبه نه وباسي، خو په هغه خپل کمقلتوب باندې چې کومه دی نو څه کوي؟ په هغې باندې وایي چې کا زما نه نن کارغه ښه دی، چل ول ورځي د دپن ماله نه راځي. الله دې توفیق واخیستلو. ځکه مې ته وویله چې کله کله ځان باندې سوچ پکاري، ته په زړه کې وایي دا کار غلط دی، دا کار ټیک نه دی، پرېږدی به نه. ښه به وایي دا کار غلط دی، پرېږدی به نه. ښه به وایي دا کار چې کوم صحیح نه دی، دا به پرېږدی نه. او یا خبره به کې وایي دا غلطه را، بیا به هم کې. د دې مقصد دا دی چې په تا کې توفیق نشته دی د نیکۍ، الله ستا ناراضه دی. او د الله د رضا دپاره کوشش پکار دی. په دې وجه باندې اولنی سبق مونږ ته د یعقوب د یوسف علیه السلام د دې قصې نه معلوم شو چې د دنیا برباد توفیق سلب کوونکي ګناه دا سره دا کینه او حسد دی. په دې وجه باندې نبی علیه السلام د حسد او د کینې په باره کې څه وویله چې ان الحسد تاکل الحسنات، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد دا کینه داسې ګناه نیکۍ خوري لکه اور چې وچ لرګي څنګه سېږي. خو زما خیال نه راځي، خفه نه شئ، سره زما نه قسم دی که یو د کینې نه بچي. بچ نشته دی. که دا لوی لوی پټکي والي دي که نه، او دا سپین او برګ څادرونه په سر کړي دي، او دا غټې جامې اغوستلې ده، پوندانې د ځانه جوړه کړې ده، او که دا سهار ماښام چې کوم دی تلاوتونه کوي، او دا سهار ماښام چې کوم دی منځونو کې دا لګیا دي او 100 رکعاته نفل کې، قسم دی هغه هم د کینې نه بچ نه دی.
داسې خطرناک نه وګورئ خپل زړونه وګورئ خپل سوچونه وګورئ څنګه چل دی او دا بیماری ولې زموږ دپاره تباهي بیماری ده دا بیماری په موږ باندې د نیکۍ دروازې بندوي د توبې دروازې بندوي د ګناه د پرېښودلو دروازې بندوي توفیق الله زموږ په دې باندې سلب کوي ځکه نبي علیه السلام وفرمایل چې یو سیده ساده مسلمان نه عبدالله ابن عمرو ابن عاص حدیث ترمذي کې او سیده ساده مسلمان کله را روانو نبی علیه السلام وفرمایل د هغې نه مخکې به ذریعه وهي چې د الله یو بنده به اوس راشي او جنتي دی که څوک جنتي لیدل غواړي هغې ته دې وګوري یو سیده ساده مسلمان اودس کړی دی د ګیرې نه اوبه څاڅي په ګس لاس کې ورسره چپل ورسره دي او جومات ته راغی او سلام یې وکړو السلام علیکم یا رسول الله سلام کول ګناه نه ده السلام علیکم یا رسول الله 2 رکعت تخفیف سپک غوندې مونځ یې وکړو 2 رکعت تحیت المسجد یا تحیت الوضو او بیا سلام وکړو پیزار یې واخیستو ایسته لاړ نبی علیه السلام وفرمایل هغه جنتي انسان داره هغه جنتي انسان داره دا نه چې صحابه جنتیان نه وو صحابه ټول جنتیان دي انشاءالله خو چې نبی علیه السلام د چا په باره کې خوشخبري ورکړې نه هغه اتفاقي جنتیان دي اوس عقیدې د ټولو صحابو ټیک وې عمل د ټولو صحابو ټیکو خو سره دې نه د یو سړي ته نبي علیه السلام ترجیح په دې خبره ورکوي چې د عقیدې او د عمل سره به ده کې کینه نشته عبدالله ابن عمر پسې لاړ د هغه سره څو ورځې تېرې کړې واپس چې راتلو ته جناب ستا په باره کې نبي علیه السلام وایي ته جنتي یې ته څه عمل کې چې هغه عمل مونږ نه کوو ته خو زما نه زیات چې کوم عبادات نه کې نو دا څه وجه ده نو هغه ورته چېرې ما کې خو څه نشتي عبادات مې نوافل مې دومره زیات نه دي نو هغه ورته ویل چې څه خو خامخا شته ځکه نبي علیه السلام برنغه ستا په باره کې څنګه وایي خو څه داسې یو مسله به وي داسې یو بهترین صفت ته په تا کې موجود وي چې هغه به د کامیابۍ معیاري صفت وي نو هغه سوچ وکړو نو بیا ویل چې یو خبره را پکې خو شته ځکه د نورو خلقو نه سړی محسوسوي څه خبره ده وایي هغه دا خبره ده چې الله تعالی د ټوله دنیا چاله ورکړي نو زما په زړه کې دا خبره نه راځي چې ولې وله ورکړه دا حق دی دا د حق دی ولې ورکړه زما حق نه دی د دې وجې نه زه په هغې باندې څه کینه او بغض نه کوم نو نبی علیه السلام عبدالله ابن عمر وفرمایل مال چې او که نه دغه خبره ده واپس چې راغلم رسول الله راته وایي څه پکې و عبدالله ما د الله رسوله په کې خو حسد نه و کینه پکې نشته نبی علیه السلام وفرمایل دا حسد او کینه په بل حدیث کې دي کې نه دي وایي دا خرونکي ګناهونه دي بیا ورته وایي یخته نه خرئ نه دین خرئ سړی د دین نه خلاصوي او عبدالله ابن عمر ته نبی علیه السلام وفرمایل چې حسد څنګه ګناه ده ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد نیکی داسې خوري لکه غور چې وچ لرګي څنګه سیزي الله دې بیماری نه موږ وساتي د حسد په وجه باندې د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړه چې په قتل کې ناکام شو نو کوی ته واچولو چې د کوی نه چې کوم دی ناکام شو بهر ته راوتو نو غلام یې جوړ کو یو حسد چې کوم دی د پیغمبر د زوی او د پیغمبر د قتل منصوبه جوړی نو دې نه ته په خپله باندې سوچ وکړه چې حسد چې کوم دی نو دا انسان کم ځای ته رسوي انسد انسان کفر ته رسوي جهنم ته رسوي شیطان یې رسولی دی قابل یې رسولی دی او حسد انسان په دې باندې مجبوره کوي چې قتل وکړه سړی مړ کا څوک مړ کا پیغمبر یوسف علیه السلام رور د پیغمبر زوی نسیو کړوسیو کودی دا مړ کا د هغې د قتل منصوبې جوړه کړه کوی ته واچو هغې د کوی نه راووتلو بیرته غلام کو خرڅ کو آزاد یې خرڅ کو پیغمبر یې خرڅ کو د پیغمبر نه غلام جوړ کو نو دا د حسد څه شو انجام شو دویم سبق مونږ ته څه ملاویږي هغه دا ملاویږي د یوسف علیه السلام د سبق نه چې تا سره به خلک حسد او کینه او بغض کوي خو ته به څه کوې ته به صبر کوې صبر ډېر بهترین شی دی قرآن او حدیث د هغې صفت کوي انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرانو ته الله تعالی اجر بې حسابه ورکوي د ټولو عباداتو میلاک
معیاري بنیادي شی دا صبر دی. صبر د ټولو عباداتو د حفاظت لپاره او د حسن او د مزین کول لپاره بهترین سبب دی. په دې وجه باندې تاسو وګورئ که نه چې میدان جنګ کې سړی صابر وي او استقامت کې هغې ته خلک بهادر وي، شجاع ورته وي، شجاع. او چې کله سړی په غیظ و غضب کې صبر کوي نو هغې ته قرآن او حدیث حلیم وي، دا ډېر صابر انسان دی. او چې کله زمانې په حوادثو باندې سړی ثابت قدم شي او صبر کوي نو خلک وایي یاره پلانکي سینه ډېره وسیعه ده، ډېره وسیعه. او چې کله پردي عیوب، انفرادي عیوب، هغه عیوب چې د هغې نه ماحول ته، د هغې نه دین ته، د هغې نه وطن ته، د هغې نه اسلام ته نقصان نه وي، هغه انفرادي ګناهونه د چا ښکاره کول لویه ګناه ده. دا خبره یاد ساتئ. کله چې یو ګناه نه یو کور ته، یو محلې ته، خلقو ته، کلي ته، وطن ته، علاقې ته یا اسلام ته نقصان وي نو هغه ښکاره کول پکار دي. لکه د قادیانانو آرامیتوبونه او د پرویزیانو آرامیتوبونه او د بدعتیانو آرامیتوبونه او د فحاشۍ عریانۍ د خورولو والا د دې د آرامیتوبونه دا ټول ښکاره کول پکار دي. لیکن یو سړی دی هغه انفرادي ګناه ده او ته په هر در او په هر ور کې لګیا یې او په هر بازار او هر دکان کې لګیا یې او پلانکې در او پلانکې دار، دا خبره ټیک نه ده، دا به نه کړي. لہذا چې کله یو سړي سره د چا رازونه دي پټ انفرادي نو خلک هغه ته څه پلانکې یاره ډېر زیات چشم پوشي کوي په خبره، ډېر صابره انسان دی. او چې کله په دې عیش و عشرت کې د حرامو د حلالو تمیز کې او د خپل خواهشات د پوره کولو دپاره هره طریقه نه استعمالوي بلکې دیکه وله ورکوي نو دې ته زاهد وایي. دا صابره دی، صبر کوي، دی زاهد دی. دی د خپل خواهش ته پوره کولو دپاره بل خواهش چې کومه دی نو هغه په زندګۍ کې نه راولي. نن موږ د خپل خواهش ته پوره کولو دپاره موږ بېشماره ګناهونه کوو، نور خواهشات چې کوم سر ته رسو، دا به نه کې. زاهد وقت پر ځان څه کې جوړې او چې کله تعالی لږ رزق درکړي د زندګۍ د تېرېدلو دپاره څه درکړي او ته په هغې صبر کوې نو هغې ته خلک څه وایي؟ قانع ورته وایي، هغې ته قناعت وایي. دا ټول صفتونه دي، دا د صبر سره سره تعلق لري. یوسف علیه السلام ته صبر زده کو او چې صبر زده کو نو په هغې ثابت قدم ودرېدلو. دا نه چې د امتحان سره او دغې مسلو سره بې صبره شو، نه بې صبري نه کوله. یو صوفي حضرت ته ابن عطا السکندرینی الصوفي رحمه الله هغه نقل کوي وایي ربما کانت المنن فی المحن، وایي کله کله وایي سړی په ځان پوهېږي نه خو د امتحانات سره ډېر لوی احسانات دي. وایي تاسو یوسف علیه السلام ته وګورئ دومره امتحانات پکې راغلي خو لیکن پټ پکې چې دی نو پیغمبري هم پرته وه او پټه پکې بادشاهي هم پرته وه. یعنې دومره امتحانات پې تېر شوي دي چې د رونو دشمني او د هغې نه بعد چې کومه دی نو بیا کوی ته اچول، بیا خرڅول، بیا غلام کېدل، بیا د یو چیپ د وزیر خزانه کور ته تلل، هلته الزام لګېدل، بیا جیل ته تلل، په جیل کې چې کومه دی بېشماره تکلیفونه برداشت کول. دا ټولې خبرې د دې په دې کې راز څه شی و؟ راز پکې دا الله تعالی والا یو ډېر لوی قدر او قیمت ورکو، حکمران یې هم کو، حکمراني وله ورکړو. د دې وجې نه د صبر په دې سبق کې زمونږ دپاره چې کومه دی نو دا مې خبره ده چې تا ته به الله یو ښه نتیجه درکوي. دنیا کې میلاو نه شوه نو آخرت کې خو چې کومه دی تا ته به میلاویږي. قرآن دعوه کوي انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یا قرآن کې الله فرمایي چې د یسر سره عسر سره یسر وي، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. الله تعالی په دې مشکلاتو پسې اسانتیا راولي. او بیا دا خبر هم پکې دی چې الله تعالی مشکلات راولي نو ویل په دې عربی زبان کې زمونږ د نحوي د ګرامر د اصولو تحت قانون داري چې یو ته معرفه وي یو ته نکره وي. نو کم اسم چې معرفه وي هغې باندې الف لام راغلی دې ته معرب باللام وي. نو چې کله معرب باللام راشي نو مکرر چې کله ذکر شي نو یو تی مرادي، او چې کله په الف لام نه هغه نکره وي نو هغه چې کله مکرر ذکر شي نو دوه تی مرادي. لکه ته یو ټکی دی د یو چا دپاره استعمال کې هغه یو ټکی دوه ځله استعمال کې نکره او د هغې په مقابل کې بل ټکی استعمال کې معرفه خو معرب باللام.
نو چې کوم معرب بالله دی یو مراد دی. لکه ته یو سړي ته وایې زه به تاله پلانکې شی در کوم او ته هغه ته وایې یو ځل او بیا ورته ووایې او په الفلام باندې ذکر کې په عربۍ کې نو هغه له به ته حق یو شي ورکې. خو که فرض که ته هغه ته یو شي ذکر کې او معرف یې ذکر نه کې 2 ځلې ذکر کې بیا بله 2 ورکې. اوس په دې ځای کې وګورئ فإن مع العسر یسرا په العسر باندې الفلام دی او په یسر باندې نشته دی. بیا وروستو راشه مع العسر یسرا دوباره العسر یسر دی. مطلب دا دی چې مشکل یو دی او اسانتیا 2 دي. مشکلات یو او اسانتیا تعالی الله 2 درکوي هم په دنیا کې درکوي هم په آخرت کې درکوي. نو ځکه وایي چې د صبر په دې خېټه کې او په دې اندرون کې الله تعالی چې کوم دی نو صحیح ښودلی دی یسر یې ښودلی دی یو ډېره ښه نتیجې تعالی یې ښودلې ده. دا دویم سبق د دې نه میلاو شو چې که فرض که څه مشکلات راځي صبر به کې ازمایښونه راځي صبر به کې امتحان په دې به صبر کې او ایمان او امتحان خو لازم او ملزوم دی. که دا پیغمبران دي د امتحاناتو نه خالی نه دي تلي. تاسو وګورئ که نه که فرض که آدم علیه السلام دی که نه بشري اول دی فرشتو ته سجده کړې ده خو د راکوزېدو سره غریب چې کوم دی د شیطان په مقابله کې راغلی دی او امتحان سره ور مخامخ شوی دی او د وفاته پورې په امتحان کې و. د دنیا ژوند دی په راحتونو کې نه تیر کړی. بیا هغې نه وروستو راشه هغه پیغمبر چې هغې ته الله تعالی دومره بهترین لقب ورکړی دی چې هغې ته خلیل الله او خلیل الرحمن وایي. ابراهیم علیه السلام د مرګه پورې د وفاته پورې د هغه زندګي د امتحان نه ده وتلي. که ته وایې چې نه که سړی بادشاه وي بیا به امتحان نه وي نو داود علیه السلام د بادشاهۍ سره په دومره امتحاناتو کې دی چې قرآن وګوره. سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ سره په دومره امتحاناتو کې دی چې حیران بشي او ارمان په دنیا کې د هیڅ چا نه پوره کېږي. که پوره کېدلی د سلیمان علیه السلام ارمان به پوره شوی چې سلیمان علیه السلام بیت المقدس تجدید شروع کړو. بیت المقدس یعقوب علیه السلام جوړ کړی دی یا اسحاق علیه السلام جوړ کړی دا خبره واورئ. سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تجدید کړی دی نوی کړی دی بنیاد یې ورله برابر کړی دی نوی کړی دی نو جوړ کړی یعقوب علیه السلام دی یا اسحاق علیه السلام دی. علامه ابن قیم او قرطبي نقل کې اعلام الموقعین کې ابن قیم وایي چې څو خبر نه که نه ابوذر غفاري حدیث دی رسول الله ته نه تپوس وکړو چې بیت الله نه پس چې کومه دی بیت المقدس څومره فاصله ده په جوړولو کې 40 کاله. نو علامه ابن قیم وایي چې سړی خبر نه دی هغه وایي چې لکه آدم علیه السلام نه بیت الله جوړ شوی دی او بیت المقدس چې کومه دی نو سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی یا تجدید د بیت الله ابراهیم علیه السلام کړی دی او سلیمان علیه السلام په دې کې په زرګاو کلونه دي څنګه 40 کاله شو. نو هغه وایي دې مطلب دا نه دی د بیت الله تجدید چا کړی دی ابراهیم علیه السلام او د بیت المقدس تاسیس کړی دی چا یعقوب علیه السلام یا اسحاق علیه السلام او منځ کې 40 سال دي. سلیمان علیه السلام تجدید کړی دی لیکن سره د دې نه دومره غټ پیغمبر دی هواګانې تابع دي مارغان تابع دي ځناور تابع دي پیریان تابع دي دیوان تابع دي هر څه ول الله تابع کړي دي. لیکن انسان ته دا ښایي چې انسان که ستا دا هر څه تابع شي که نه ته پانی او که دا هر څه تا تابع شي که نه ته کمزور او ته عاجز او ستا ارمانونه په دنیا کې نه پوره کېږي. نو زما او ستا به څنګه پوره شي د سلیمان علیه السلام نه دي پوره شوي چې هغه ته چې کوم دی الله په هوش و طیورو باندې چې کوم دی حکومت ورکړو هغه ته په هواګانو باندې حکومت ورکړو هغه ته په ځناورو باندې حکومت ورکړو هر څه تابع کړي دی الله. لیکن سره د دې یو بیت المقدس شروع کړو او چې کله هغه جوړېدو ته نږدې شو نو ورته الله تعالی فرشته راولېږه ځان تیار کړه بس ستا ټایم نشته دی اوس روح به درناله. پروردګاره بیت المقدس تیار نه شو ما خو د ارمانو بیت المقدس تیار شي او که زه وفات شم نو دا کارګر چې کوم پیریان دي دا خو دا کار نه کوي دا خو صرف د دغې سلیمان علیه السلام نه یېرېدل نه د زوی نه خو نه یېرېدل. تاسو ټول مونږ داسې نه یو څه د پلار قدر یې کوي خو د زوی قدر یې بیا څوک نه کوي. پلار یې چې مړ شي هر څه لاړ شي دا ور ډېر خوش عیب دی هغه دغه د شیطانانو عیب دی د هغوی صفت دی د پیریانو صفت دی انسانانو نه دی. انسان خو به داسې نه وي نو ای پروردګاره دا به څه کېږي زه ودرېږه په دغه شیشه کې دا امسا دې د ځینې ته اړم که بیت المقدس به جوړېږي خو ستا ارمان په ژوند پوره نه شو پوه شوې که نه ارمان نه پوره کېږي دا دنیا د ارمانونو دنیا ده خو دا پکې نیمګړې پاتې کېږي دا پانی ده صرف یو دنیا د یو ځای دی چې پاکې سړي ټول ارمانونه پوره کېږي هغه جنت دی. ته جنت دنیا نه جنت جوړې د دنیا نه جنت جوړې او ارمانونه به کې خپل پوره کړې او د خپل ارمان د پوره کولو دپاره هر قسم حربۍ استعمالې
د حرامو د حلالو تمیز نه کې نو دا ارمانونه نه پوره کېږي، بلکې زما د اندازې مطابق د ټول نه غریب په زمانه په دې دنیا کې د ټولو نه غریب د هغه د ټول نه کم ارمانونه وي، او د ټول نه غټ خر مالداره چې کومه دی نو هغه د ټول نه زیات ارمانونه وي. دومره ارمانونه د هغې څه سلسله نه وي، او چې چا زندګي غریبه وي محتاجه وي دغه ارمانونه دومره نه وي، یو څو ارمانونه وي. یو سړی چې کومه دی خپل ظرف مطابق بیا غواړي یا الله یو ورکوټی کور راکړې یو ورکوټی باغچه راکړې، د هغې نه لږ غټې یا الله یو بنګله راکړې یو ورسره گاډۍ راکړې، د هغې نه لږ اوچت شي ته یو څو ګاډي نور راکړې، یو 15 نوکران پکې راغی، بیا چې دې نه غټ شي نو بیا هغه وایي د پاکستان دا ټول د عقل نه خلاص انسانان دا ټول زما ماتحت دي، هغه د پاکستان 3 قسمه خلک چې کومه دی هغه دا غواړي چې دا ټول زما ماتحت شي. بیا د هغې نه چې غټ ارامي شي د هغې نه جوړ شي څه شی ټرمپ ته جوړ شي، هغه بیا وایي زه ټولې دنیا چې کومه دی نه څه کومه، خو ارمان نه پوره کېږي. چنګیز خان غوندې ارامي نه دی پیدا شوی، د هلاکو خان په شان دي ظالم نه دی پیدا شوی، لیکن د هغه ارمان نه دي پوره شوي. د تیمور او سکندر په شان دي خلک او د ذوالقرنین په شان دي نه دي، هغوی ارمان نه دي پوره شوي، ټول د دنیا نه بې ارمانه تللي دي. ما ورته به هم ځو دا ارمانونه په سینو کې پراته یو ځو به ښه نو څه وکړو، ارمانونه پرېږدوه د الله بندګي کوه چې ستا دا ټول ارمانونه په آخرت کې پوره شي. نو یوسف علیه السلام د امتحاناتو سره مخامخ و، استقامت و ضبط و پکې، او د هغې نه علاوه الله تعالی هغې ته ډېره لویه مرتبه ورکړه. نو بیا څه چلو شو، لنډه خبره کو نو خبره ختمېږي، ټایم ختم. الله تعالی د یوسف علیه السلام امتحانات هر څه پاس کړه، صبر او استقامت هغه نتیجه ول الله په دنیا کې ورکړه، لوی بادشاهي ته جوړ کو. څه چلی وکړو، مظلومان له سزا ورکوله که نه ظالمانو لاس یې نیولو، یا چې کومه دی نو هغه خپل وروڼه نه معاف کول، زما سره غلطي کړې ده که د معافۍ صفت دي د بادشاهۍ وایستو. نن خو زموږ بادشاهي خصوصي د پاکستان چې کله دا په خپله باندې دا ته اوس په جیل کې وي دا مظلومي، نو بیا ظالم زوتی، معافي زوتی، بیماری زوتی، خو چې کله په خپله باندې بهر شو بلې جیل ته کو، بس بیا نه مظلوم پیژني نه ظالم پیژني نه بیماری پیژني نه پریشانی پیژني، هر څه ته لاړ شي، غټ ظالمان ته څه شي دا جوړ شي. دا خو زمونږ کار دی، او دا یاد ساتئ ور ظالم الله نه معاف کوي. حدیث کې راځي ابو یعلا په خپل مسند کې نقل کوي د ابو هریره رضی الله عنه نه، نبی علیہ السلام فرمایي چې زه به خامخا الله تعالی فرمایي، حدیث قدسی دی چې لانتقمن من الظالم، زه به د ظالم نه بدل خامخا اخلم فی عاجله و اجله، هم پر دنیا کې هم په آخرت کې. خو لیکن زما او ستا په باره کې یو خبره کړله چې ومن رعا ظالما، یو سړی ظالم ته ګوري، ظالم نه دی، ظالم پیژني او ظالم ته ګوري، او دې طاقت لري ان ینصره المظلوم، د مظلوم امداد وکړي، فلم ینصره ولم یفعله، دې د هغې امداد نه کوي. د امداد طاقت په ژبه دی، ژبه نه استعمالی، قلم دی، قلم نه استعمالی، واز او تقریر دی، دا نه استعمالی، لاس دی هغه نه استعمالی، پیسې دی هغه نه استعمالی، او که د ټولو نه خطرناک چې هېڅ هم نشي استعمالولی که نه یېرېږې بزدل نو دعا خو ده که نه، الدعاء صلاح المؤمن، حدیث کې راځي، ابو یعلا حدیث دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه چې دا دعا خو د مسلمان اسلحه ده، صلاح المؤمن، هغه هم نشي کولی. نو زما او ستا په باره کې هم ویلي دي چې سزا به له ورکومه پی عاجله و آجله، هم پر دنیا کې بله سزا ورکومه، نور سزا توری که سپینی چې په 350 دي که په 400 په 414 20 باندې تیل چې کوم دی ولګولی، نور ته څه غواړې؟ ظلم توري که سپیني، او یو څوک هم نه راوځي، څوک خپل سړی خلاصوي، یو څوک خپل ښځه خلاصوي، یو څوک خپل پلار خلاصوي، یو څوک خپله مور خلاصوي، ټولې پارټۍ په دې پسې لګېدلې چې دغه یو مظلومه پارټۍ ده څوک یې نه مني، او هغه چې راوځي پای پسې خلک خبرې کوي، ستا د تیلو دپاره اوس راوتي دي، لیکن ته نه راوځې، یو قسم نه راوځي، تش د خلاصولو دپاره د خپل فرد د خپل شخص دقه خبرې دي، نور هېڅ هم نشته، ټول خلک دې غرچي، نور ظلم ته څه ته وی نه نیولې په دې دنیا کې چې الله وایي زه به دا ظالم هم نیسم، او دا چې ظلم ته ګوري او دا لاس یې نه نیسي که نه دا به هم نیسم.
او دنیا کې بلم سزا ورکوم آخرت کې بلم ورکوم. دا سبق زده کول پکار دي. نه دي په دنیا کې څو په کار راله او په آخرت کې څو په کار نه راځي. په دنیا کې نه حکومت په کار راغی او نه دي پارټي په کار راغی، نه دي لیډر په کار راغی او نه دي مشر په کار راغی، او نه دي بچي په کار راځي. دې زمانې دا نااهل بچي چې ټول عمر دا پلار خو غرق دی، دا مور دا بیا هم څه ګزاره کوي، که نور څه دي و که نه دي په ګاډي خو شاته لیکلي دي ایما کې دعا یې نور خو څه نشته که نه، خو په دې ګاډي په شای خو لیکلي دی که نه چې هغه د پلار حرامي پیسې په هغې باندې ګاډی اخیستی دی، د پلار حرامي پیسې په هغې ګاډی اخیستی دی، وروسته پرې لیکلي ایما کې دعا یې لکه ستا د پلار حرامخوري ده، ټول عمر یې حرام پټ کړي دي او هغې باندې تا ګاډی اخیستی دی او شاته پرې ولیکي ایما کې دعا یې. نو مور ته خو دغه یو ایوارډ میلاو شو چې په هر ځای کې یو مور دعا ده او بیا چېرته ځې نو سر ورته ښکته کوي، په سر دې لاس راکږي. لیکن پلار خو چې کومه دی نو په هغې خو دا چل ول نه ډېر، نو پلار خو غرق دی. قسم دی یو دې ګاډي باندې تاسو باندې لیدلي یې باپ کې دعا یې، والد کې دعا یې، دا نشته دی. پلار لاړو ټول عمر سهار نه واله که مور پلار هم ژوندي و که نه او ته ستړی ستومانه کور ته راغې، قسم دی مور پلار به چې کوم دی وایي چې بچې کښېنه اوبه وڅکه، دا وکړه دا وکړه، ځان دې دومره ستړی کړو، دومره منډه ولې وهې، دغه د مور پلار خبره ده. لیکن نور ښځه بچي هاته دا نه وایي څه چل دی، خو په تا فرض دي خامخا به یې کې. هغه غریب بیا وایي چې لکه اوس څه وکړو، دا ستا فریضه ده خامخا به یې کې، نه که حوصله به نه ورکې. مونږ فرض مونځ کوو الله تعالی مونږ له حوصله راکوي، مونږ روژې نیسو الله مونږ له حوصله مونږ فرض دي، مونږ خپل فرض عمل کوو نبي علیه السلام مونږ له حوصله راکوي. دا ستاسو انعام دی، دا فضیلت دی، دا قدر دی، دا جنت دی، دا داري انعام. حوصله الله ورکوي، حوصله پیغمبر ورکوي، حوصله نیکان خلک ورکوي. ته به حوصله نه ورکوې، ورته وایي ډېر ستړی شوې، ته خو هغه له څه شی ورکولی، ستړیوالی خو ته نه شي اخیستی، خو خوله به دې ماته شي چې دا چل دی. نو څوک هم په کار هم نه راځي، نو څه وکړو؟ نو د سبا غم وکړئ که نه، د بل د دنیا دین د دنیا دپاره خپل دین مه غر کوئ، د سبا غم وکړئ. الله تعالی دې په موږ کې د سبا غم دا پیدا کړي او په الله دې په موږ کې دا همت پیدا کړي چې موږ صبر او استقامت نمونه شو په امتحانانو. الله موږ وساتي او که راشي الله دې موږ پاس کړي. مردګانو باره کې دعا وکړئ، روزه نه مړې کېږي خو موږ ته تیار نه یو. الله تعالی دې هغه ټول وبخښي. دلته یو زنانه وفات شوې ده، پورې غاړه وړې ده او پورې غاړه یو مشر وفات شوی دی، هغه 2:30 بجې جنازه را، هغې ته دعا وکړي پروردګار ټول معاف کړي، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا ونسانا، اللهم من حیث منا فالاسلام ومن توفیت منا ایمان.